حسین ومظلوم حسین ومتمیانو وڑا بی بی دیائی یا سکینہ پرمان کو دجیل دربارونا یا سکینہ پرمان کو جیل دربارونا وڑا قیدیم ڈیر نزدانا یا دا غیو سوال خمنن قبول کوئی دا جیل وار خلاص کوئی شوم زروانا و دا جیل سپایانو مخلاص لازلوانی کوئی لاری مخبون درندی کڑی کوئی آئی وریا زنت سوم دیر وڑایم دیر شوم ستڑی تاسو سزانا و دا جیل سپایانو دیر غریب آیم شوی وریار وڑا یتیم آیم آئی وڑا ملیام خورن خامشوام زخمی زخمیم دیر نزدانا یا دسی زندان دے نئی ہواشتا آئی دسی زندان دے نئی ہواشتا پخور و چملم نم باباشتا آئی خوری مجھوڑی کلو کی ناخی دی بیلیم پاتی دیر بیشانا آئی و وڑی بی بی واز خومنشتا وڑی ورمنی آئی واز خومنشتا وڑی ورمنی مویڑند کتا خط لمنی جیل نوزوی ظالم خبر شی بیا بقرار نشی جڑانا آئی یا بشی ورکد شام چلو کی تا یا بشی ورکد شام چلو کی تا یا بیا شاڑید شام محلو کی تا آئی وڑی جل کے بد بیا پجڑا کی چیت بساروی سرگردانا یا ومتمیانو بی بی چکل دال ترچیت متمیانو جیل سپایان وڑی بی بی تچی ہے آئی بی بی چکل دال ترچیت دا سور گریوان بیا لگ پٹاویت
سکینه دیوال ته ناسته لاس تړلی کله وژړي واړو لاسو کټای خدایا جیل خاورې دي سر باندې چولی یو شمی پلیارې چې بیبي ته یې پام شو وړه لور یې د وړه لاس نه نیولي یا په ژړا شوه د وړه جلکې بیبي ته پلاره وکسه جمې ډېرې دي شلیدلي غا جمې بدې وړې قیدي ته راوړم د پاره څه ته ماته دي ګنډلي ونو عید په ورځې د هر چا نوي جامې وي د واړو جامو وینې دي بایدلي مور به مړه وي یا به جیل کې ورسره نه وي کنی لږ به خد سکونه وګنډلي یا شام تلاشه دي همزولي ټوله ګرځي ډېر کم عمر کې جیل ته د چولي پلاره زه خپلې جامې به ورته راوړم مساپیره د خندانه بریښې ښکلي سدری پا سکینه د سینما ده اور دوسری هر چوک دی جوړولی یا حسین بر محمد و آل محمد صلوات اخبل و حاجتون و برارداشتوانی د پاره مشکلات و سنواری د پاره بیماران و صحت بیا د پاره مسافران و د پاره زمانی مولا ظهور باندې تا چیل و شی بلند و سر صلات وستا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها سيما بقية الله لا أثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلوات والسلام پاکستان مومنین کرام اتلسم شپه ده مجلس د مولا حسین علیه السلام خدای جامع حجتونه برار دعوه کر سواله که پروردگارا په حق د حسین علیه السلام جامع کی چا مشکلاتی آسان و گر سواله که بیا دعا کو جامع کی چا بیماران دی کورو کی دی زخمیان دی لا علاج دی ابریشنو کی دی خصوصا صادق حسین دی مولانا اسماعیل یا نور کسان دی خدای د صحت جمع ور باندې واغستواله که مسافران محفوظ وساتل کی
پروردگار کور مور باندې خپل د آفاتو نه محفوظ وساتل کی روزګارو کی ترقی او نصیب کی بیا اولاد کال د خوشبور ز اولاد څنګه وي وسنګول کی پروردگار قرضو لغیب خزانونه قرض ادا وګرځول کی مولا امام سامان ظهور باندې تعجیل وکي د ټولو دعاونو قبلولو لپاره بلند او صلوات واستو فقهي مسالې خو مو تاسو ته ډېرې وکړلې خو کوشش دا وي چې دا ټولې تاسو زده وي هغوی نه یوه مسله ناظر په باره کې مو کړې وه چې عضوای بیمار دی ناظر ته نه خلي یو سکول کې کامیابۍ یو سفر باندې یو ویزې والا که پلانکای کور مو وشي زه به بیا چک کوم په سلو ډول ای ناظر څه طریقه دی کوم ناظر صحیح دی او کوم ناظر نه دی صحیح دا به نن کوشش کوو چې تاسو کې چوک لاس آس کې چې هغه مو ته داسې وایي چې دا شی که ناظر وکړي صحیح دی که دا شی ونه کړي صحیح نه دی یو تانو کې لاس آس پې وایي نظر الله نازی حسین څنګه صحیح دی افتخار کرلوی تسی ہے بل شکشتا ہے وکی نو شده ازغار مولویا یا کنا مولو نماده نلگری خود سخونه دکن عریفه تسی ہے بل شکشتا ہے وکی کوزی کرمی والا چیری رتو آیا کر یا وارا دا زدا کوئی کنا دا تو سی چور ابن توا خیالو مو مرکز کیا ہوئی لالتا شک سوچتا کہ اس رہا سے محمد و آل محمد بولتے زیاد نظرونه مخویان دی میان دی خلی هغوی ته پکار دی چې د هغوی ګوتوا شوی د خبرې ته غوږ شوی چې د مزدا شي د مسله یو خو داسې دی خوب کې ناظر کېږي خوب کې ناظر نشته دی خو یو دا شی دی مثلا خدا نخواسته زوی د عامه سمه بیمار شولو تیزه تپه د 103 کې یو مور دی یو پلار دی وار پارونه غلط شولو اوغانی او بور شوالی صدا اوغو مناصر کرل دا ناظر صحیح ده ویلی سیغا یعنی و جمله ساگا دا خلینی نویر بیستی اگر تا ناظر نا نشی ویلی سنگی بیایی صدا الفاظو که خدای دا پارا مونی واجب ده کسی سا خدای نمازو که وانا ساگا ناظر نده ده خدای نمازو که خلی خدای دا پارا مونی واجب ده چې زه به په صلی الله هم که موضوعي ته خدای چې ورکا زده مشوله موسه سره وایي چې د زده شیخیان به بیان ته کوي خدای د پاره مونی واجب ده چې زه به په صلی الله هم که موضوعي ته خدای شفا ورکا اللہ کی خاطر میرے اوپر واجب ہے دا جملات ہے اللہ کی خاطر اللہ نه یای خدای نه خو خدای نماو کی چه ده ضروری ده که ناظر که ده خدای نمانه و خساقا ناظر نشو ده چوغانی ده و باچه ولی ده نکیگی و ده ایوه بلا خبر اخویان ده میان ده یاد وسطی ای میڑه اجازت نه بغیر ای میڑو پیسو کی ناظر نشکوی میڑه والا میڑه اجازت سبکه خبر نوی تو ونه پس ناظر کرده ده نوشولو پس ناظر د پاره شی ضروری ده یعنی وا جمله دا ده الله د پاره مونږ شه ده واجب ده چې کای موضوع ته خدای شفا ورکړه زما چلو لاو خو سکله دا صيغه د ول وستا پروردگار ته زوی ته شفا ورکړه دا پسلو لاول ته نشي شو بیا دی په ځای ته کوي چې پیسې ورکوم صلوات الله محمد و علی محمد
خیزر زنده دا شین نشته دی، دا صرف آقا زه خدا و شیاسیا مخالفی هم دا شین اکثر غلط دیده. دا کارمون که چی دا خیزر والا زیرات دی، اول خیزر شالی دلی دی، دا شو سر جوڑ کرده دی، غلط کاری کرده دی، خپل پرٹی کی موخیل خیزر رتلو اندوی که نصوب بل زی سارا و نه شبلانو که یو زوی دی نمام پکور دی یو چل جوړ کړی دی چونه مختانو کې صدا دی چې د خیزر راغلی مولا تو لیدلی دی چې نمونه لیدلی مولا لیدلی شو دی پاتې نشته دی بازار د خیزر بیا هغه نه لاندې ډیری دی مولا صدال درتلو جمعه ته ویلې نه تللو مطلب خانو ته ویلې نه تللو دا ټوله غیر شرعي کارونه دي اندی وجې نه مو مذهب بدنام شولو پټي کې اوس هغه علاوه نال ته هیڅ نشته دی دا صرف ځنه کسانو دواره وسایل یو انکم یې جوړ کړی دی د روزۍ والا نه دی پکار دی وجې نه ما ورته پکار دی چې دغو شیو کې احتیاط وکړو خصوصا خویندې میندې هغه وخت ما یادېږي پنډۍ کې یو چوټه فقیر وتی و دغه ځینه ګوړې اوسې ډکېدله خدای شهید هغانې رحم وکړي چې یہ چوټه فقیر نه یہ جھوٹا فقیر ہے ورسته هغه جھوټه فقیر ثابته شو ډاک سګرټ یې ویل نو بهرحال خدای دغو شرک و بدعتونو نه موږ ته نجات راکړي صلوات واسه محمد و آل محمد سورہ نور دے قرآن مجید اتلسمی سپارے کی دا سورہ دے ظاہراً امام نا روایات دے چخپلو بچیو باندی نونو باندی کتو سے ازدکاوئی نو سورہ نور اور باندی ازدک کوئی زیاد سورہ یوسف کو ششما کوئی چیون ازدک کوئی سورہ نور خویندو میندارز دے چکشیری قرآن مزداوی نو قرآن کی سورہ نور تلاوات کوئی خود ترجمه سرائی کوئی یو دوی درې ایره خلم څو شپې اندی باندې خبرې کوو حیا موضوع باندې چې حیا ډېره ضروري دی روایات یې چې چوکې حیا نه وي چې بیا یې څه مرضي وي کوي حیا بهترین یو لیمټس دی یو حدود نه دی چې انسان هغه کې به عنوان مسلمان شیا پېژندلی شي د دوی ایې ذکر کوم یوه آیا دا دی ایکور په باره کې دی شهر اهمیت لري کله اهمیت لري خو شهر دی که کله دی هغه خونی سي تړلی دی سوره څه خونه زوروره دی مغوره کله زورور دی مغوره بیا شهر اصل کور دی کور کې مور دی پلار دی زمن دی نونی دی بچی دی آیات قرآن مجید دی نمبر آیات فی بیوتن اذن الله دا ډېره عظیم آیات دی فی بیوتن اذن الله ان ترفع زنه کورونه دي چې خدای دا غوړي چې هغه ترفع بلند وي چې وي ترفع یعنی بلند وي یو دیوالونه وچات وي یو د ښکور عظمت بلند وي د ښکور څه صفات ده ویذکر فیها اسمه د ښکور کې خدای نامه خصای شي کسه کوم یو کور عظمت لري چې ښکور کې د خدای نامه خصای شي یسبح له فیها د ښکور کې تسبیح کیږي چو تسبیح دی خدای والا بالغدو والآصال شپه ورځ سبیره خدای ذکر کیږي ماښام هم چو ذکر کیږي خدای ذکر کیږي کسا یا ښکور صفات خدای بنئی چې هغه کې د الله ذکر کیږي ښکور صفات بنئی چې هغه کې د پروردگار ذکر کیږي دی مقابلے کی آغا کور شیطانی کور دے چاگا کے گانے بچانے تھی آغا کے لہون و لاعبون لاہو لعاب دی زیادی دیو کے شرک آلود جملے دیو کے کم کورون عظمت لري چاگا بلند دی شپا و ریز آغا کے ذکر دے شپا و ریز آغا کے دا خدای چے کی گی تسبیح کی گی و ریز و نیوہ و ریز پیغمبر صحابہ کرام سراناس دے صحابیو نه پختنه وکړه یا رسول الله د فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها ويذكر له فيها و د ښکور کې خدای ذکر کیږي د کوم کورونه دي سوچمې خبر وته دا کوم کورونه دي پیغمبر دا ورته کا هيا بیوت الانبیاء دا دي شو کورونه دي د پیغمبرانو
کورو کې سار سبه او سار مخام د خدای ذکر کیږي تسبیح کیږي دا وخت کې صحابي د رسول ابو بکر پختنه وکړه ویل یا رسول الله دا علی و زهرا کور آیا دایا انبیاء کورو کې رسی پیغمبر ته کہا نعم دا علی و زهرا کورا اندغه کورو کې ده لکه څنګه انبیاء کورونه افضل دي اندی شان سره دا علی و بیبي کور افضل ده بلکې من افاصلها ټولو کې افضل ترین کور با فضیلت ترین کور هغه د علی و د بیبي کور ده یعنی انبیاء کورونه افضل دي خو د ټولو کې افضل کور با فضیلت کور هغه چا کور ده د علی و د بیبي کور ده ای د کور عظمت شه ده د کور کې علی معصوم بیبي معصومه مولا حسن معصوم مولا حسین معصوم دا کور ده پس ځنه کورونه شته چې هغه کې شپه ورځ د خدای ذکر کیږي هغه کې شپه ورځ تسبیح کیږي د کور کې کله بچو تربیات شوه دی یا هغه ګاس دی چې ټول جهان باندې د انقلاب جنډای لګولې دی هغه څوک دی مولا حسین علیه السلام د کور کې هغه بیبي پرورش شوه دی چې هغه شام کې د انقلاب جنډا ولګله ورمنه زینب سلام الله شیارس کړی د عیسایانو غوټ عالم دی هغه یې څکاش کدوی هسته خو مو سره وې مو په ټولې دنیا باندې د عیسایانو جنډا لګولې وه څو هسته کوم یو حسین یو زینب کبرا سلام الله علیهما کدا دوی هسته مو سره وې مو بس مکی مخ باندې چوک پرې خلی نه و مگر داسه مو باغونه عیسایان چوټ کړیو خو زه سوا کوم نو حسین نه ورمنه زینب دا شاو براخي کې رسیدلې دي ځکه مو تاسو نن پکار دی چې دا کور نه ساکو دا کور مو ته چی خي دا کور مو ته چدار خي دا کور مو ته عفت و خیلو عفت زبان عفت لباس مختلف شخونه دي د عفت صرف دي ته نه یی چې یو خزه چدر خیال وساتي عفت ژبه ته شاملېږي ان شاء الله که وخت ملو شو د ژبه عفت د ژبه حجاب ځنه وخت کې ژبه کې په کوم انسان چې وکی کنټرول وکي سره د محمد باندې ځکه یې سکله ته یو کور داسې کور څه شرایط دي ټیک دی مو درس وای دی مو ورور دی مو نبیل دی خو سکله ته ورور دی ته نبیل دی خو دی هغه کور ولې ته وندیاره دی څه ده ته د پاره غشي دی نه محرم دی ته بچی کې کور ته ډایرکټ بنوځي نه قرآن آیت څه دی یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم خپل کورونه علاوه نور کورو ته ډایرکټ مان واسوي چې وکوي حتی تستانسو سو پوری تو سی هغه سره بلاد نه وشوي او سره روغ دي نه وشوي مانوس نه وشوي ځوان د پدوی بشندل ډایرکټ مان واسه وتسلموا علی اهلها اخکور ته سنوسه اول سلام متوکا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون انداغه سکو دروازه ټکوي غاګ د کوي او سلام د کوي د کی تاسو ته خواله ده لعلکم تذکرون کدا شي تاسو دغه خبره سره شي نصيحت حاصل کوي کدا شي دغه خبره سره تاسو ته تذکر ملو شي پوه شي دغه خبره سره پس دا ډېر مهم دی چې یو کور ته راوځي کور سره آشنا شي ډایرکټ نه وتل د جایز نه حرام دی دا مثلا مونورور بیل د سزا کور د سو په کور د شور وکاو ټخولي وکاو اواز وکاو ته دا سوي پوښي صدراغو هغه کې د شي ټکرای نه په سر کسه خزه اوس دغه ای کې ورسه ای کې کومه ته مکمل شته یا څخه ته هر وخت ټیکری چول واجب نه ده شوهر په مخ کې هغه ته ټیکری چول واجب ضروري نه ده نه شي مای شي شوهر او خزه مانس کې ضرورت نه ده ټیکری چول حجاب کوله پلار ده
ورور دی وریاره دی خوریه دی څه معنی نشته که هغه ټیکری نه وي چې معنی نشته که هغه ورور څه دی خور ویښته ولیدله ګناه یې نه وکړل پلار څه دی لور والا ویښته ولیده ګناه یې نه وکړله ټیکری ونه غورځېدلی دی اما د حق سیل څه هغه یې خپلې وندیارې ویښته وکسي حرامت دی معنی دی اوس دا یا وکسوی یو صلوات وسه محمد آل محمد باندې قل للمؤمنین پیغمبر مؤمنانو ته وای مؤمنان مراد سړي کسه هم سړیو د پاره دی هم خزو د پاره دی ځنه وخت موږ سیایو د حجاب صرف سړیو د خزو پاره د سدیو کنه نه ای خزو حجاب ټیکرای دی سترګو حجاب دی خو ای سړیو حجاب سترګې دي سترګو حجاب قل للمؤمنین یغض من ابصارهم مومنانو ته وایه سړیو ته وایه ای حبیبه د موڅو ته وایه څه خپلې سترګې ټیټې کوئ چینه نامحرمونه ویحفظو فروجهم ګناهانو نه لاس واخلئ حرام د سره ونشي د سترګو ګناه د غوږو ګناه د لاس ونشي ذالک ازکا لهم سړیو دپاره د کې تزکیه دی سړیو دپاره د کې څه دی تزکیه ده ان الله خبیر بما یصنعون کته سه خدای ایو څه چو ولیدلو خبر ته سوچته نن دا غوړه په زور کرونا عید نه وورو اسیا کورون تلاوت مشول ویمو مدد الله بابا کیا یاد کړه ډېر خولي واقعیا ده افریقي طرف ته یو پښناموسو نیغه افریقي ولا یو کلو اکلی باندې پښناموس ډېر سخت ګران وو روزي کې هغه روټین عادت وو کله یو رشمات ورکول مثلا یو شپه فرمان وای واش پای سده شیرین و بلې سده افتخار بلې بل د نمبر شواله نو د یو سړی و یغه نمبر راغللو نه سوچ کوي خبره ته یغه کور کې یو خزه و یو دا میډو یو وړه بچي و زوای و هغه څنګه کې نور شو کې نو د بشتموس کله راغللو رشمات ورکو مړې و خړله نه د خزې سده تکی کې پیسې خېوي زر 50,000 لاسره وسره ریخي وي چبشتمو سال وړلو میډیا بهار وتلو خزه سده تکی کی سرګړې پیسې نشته دي اسه سړيري ولټه والی پیسې نشته خزه ډیره غبروي شواله میډې رو وته د کوڅه پیسې ته وړي دي ویله مخ نه دی وړي ویله کړکی کی میخي تکی کی ویله نشته دي اوس خزه دی چې نه دغه خوني کې یو ته یو زه یو وړو کې بچای غا څنګه کی نو خد د دوخه پټوای نشي تی سمونه دی وړي د څه شوي دینه مطلب دا چې پښناموس پټی کړی دي بس شاکې په جوړ بل اورېزي دغه سړی څه د پښناموس په باندې کې ګاډ وړ شکو نشو یو المنځو څه کړی یو نه کړی څه کلی کې راتلې دی بونه لیا را بیلا والا مخ بیا ونه اوس پښناموس آی جامل منځونه کې او پیسې پټای نسیم کور ولا نه دي خصيمونه دي خصي د وړو کې بچای څنګه د پټي به شوکړه یو کول تیر شولو دا یو کول کې نه دي سلام د پښنامو زار یو د سړی خو مخکې مو سره ډیر خو اوس مخا دوړوي سلامات نه کوي کول تیر شولو روزا راغله څو روزا راغه ماغه شکلی روټین وو هر شوی وای وشپابا دغه به کولو رشموت به ور کولو ایدک سړی سره نمبر راغللو ندی خو ځنډ نه کینا وتا سیاو سې مخ نه پیسې پټ کړې دي دوس بیا راواله نو اکور ولا د دې څخه خیر روزا ده ورکه پیسې پټ کړي هغه دنیا شته د رشموت امام نه کا رود شي مکه رشموت وکي بار رشموت ته تیار کو ماړې د خوري نه سړی خو نه را خټېدلو برداشت نه راتلو ورته د کوسه مخه به خبره زړه کېشته ویل وای اساس څه ده چې یای وای ویل د یو کول کې ځته نه کوم معلوم سي مستخل تر راویا ده تو سر ویل زه د نه خپو یم لیاره تو بلا ولا سلام دا نه کولو دا راته وای څه باد بده تکړی دي ویل دینه غټ باد بلکې کی چې کلی پښلمو سه ایمو روپې د پټی کړی ویل چې تا ویل هغه تکی کیخي وی ویل ته نه پټی کړی پښلمو زه تا کو سمو پټی کړی هغه نور هغه شو غوسه شو څه کاسه دغه اقرار وکړو ویل مو پټی کړی دی با تکی کیخي مو راو خستلې ویل دوه د سیویل وک ویل تکی کی بود روغللو ته وته بهار اسی ټولی بود وشنلې مور ټولی کړلې دته
خو څه دا خبره وکړه سوچ کوه خبره داسې ورځ ته پیشنمو زنګانو کې سار کې خو په شاړو شو ویله ویلې په شاړو شوې ویله سوچ کوه خبره ته دا ډېره درنده واقعه ده دا بالکل توسې مونیفیټ ده توسې پارادایم ځون پارادایم ویله ژوړم د دغته ناسه یو کال تو مونې تهمات ورته تو یار نه وتړلې تو کور ولار نه وتړل سمو پیسې پټې کړې دي داسې نه یم خپه خیر دی دوی صبح کې تو به خدای د سره وکړي څه توسې موسې غلې تهمات وتړلو ژوړم د دغته ژړم د دغته رسی څه مو هغه پیسې وړي نه دي اساسا مسترګې وړولې چې دا پیسې چی ده د کېږدو هلته قرآن یخې و میز باندې مو هغه پیسې راواخیستې قرآن کې نه مته کېږي نه مو ویله سیا دا ښځه مېړه دي قرآن تلاوت کوي وشه څه ټایم راشي قرآن به راخلاص کړي پیسې به راخلي ایدی مطلب دا دی چې هغې روژې نه دغې روژې پورې تاسې قرآن نه دی خلاص کړی مو شړو دښته راځي چې کله قرآن راواخیستو سیم هغه قرآن څپې کې هغه پیسې ایښې وي چې وکړه هغې روژې نه دغې روژې پورې تاسې قرآن نه دی خلاص کړی نو دی که نه دی داسې قرآن خلاصول مونږ کم از کم یا ماښام وي یا سبیل وي یا پنځه آیې وي الویلو وي قرآن سره منوش وي ځکه د انسانان قرآن آیې د الویلو څه د زده کوي سوره نور کې دي وقول المؤمنات دا خو سړی و خبره وه اوس ښځو ته یې حبیبه د ما ښځو ته وایه د خویندو میندو ته وایه چې ورته وایه یغضضن من ابصارهن صرف ټیکري چول نه دي صرف ویښتو پټول نه دي من ابصارهن نامحرمو ته شهوات سره سترګې مه غړوئ نامحرمو ته شهوات سره سترګې مه غړوئ ویحفظن فروجهن ګناهانو نه لاس واخلئ داسې نه وي چې سترګې مو ګناهګارې شي لاسونه مو ګناهګار شي ولا یبدین زینتهن صرف ترجمه کوم ان شاء الله سبب وضاحت کو ځنه خبرو ولا یبدین زینتهن ښځو ته نه دی پکار چې خپل زینت نامحرمو ته چې کي څرګند کي زینت نه مراد څه دی مثلا غېږو کې کاډي چول دي یا لاسو کې کاډي چولی دي یا لاس یې پورته کړی دی دا ښځې دپاره جایز نه دی چې ته نامحرمو ته وښیي صرف څو کسانو نه لباس هغوی ته جایز دی الا ما ظهر منها مگر هغه شي نه چې هغه ظاهر دی هغه معنی نه دي که هغه محرم یې که نه محرم هغه شی دي یو لاس که لهی دی دا دغه نه لاندې ده دغه ځای پورې که ښځې لاس څرګند وي نه محرم یې لیدی شي ښځې ته ګناه نشته یو چهره که څرګنده وي ترس وای دی مماز وای دی څه پروا نه کوي دې معنی نشته لکه کوم ایران کې څه حجاب دی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ښځو ته پکار دی چې چادر راواچوي خو داسې چادر دې کې مکنې ته ویلی شي مکنه یې به مشهور شوی دی څه ټیکري نه لاندې چوه شي هغه مکنه یا چادر دې شی سره چې تاسې سینې وکړي پټې وي څه نامحرم دی ونه کړي کسه نامحرم نه مراد بار بار درته یم نامحرم پردي سړي ته ویلی شي نامحرم ماماس وای ترس وایه دی چې تو شوهر نه دی ای تو مماس وایده ترورس وایده دی ترس وایده دی دا نه محرم کې رسی ته کله چې هغه تو کور ته راغللو په کار دی تو سینا ای تو گردن پټ وي چهره را منډه وي معنی نشته خو سینا په کار دی چې وي ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن کار دی هغه چادر مکنه چې هغه سینا پټه وي ولا یبدین زینتهن دغو ښځو ته نه دی په کار چې خپل زینت څرګند کړي الا لبعولتهن که شوهر وي څه پروا نه کوي شوهر یې که ویښته وکړي معنی نه دی او ابایهن پلار او ابای بعولتهن د شوهر څه کوم پلار دی او ابنائهن زمن او ابناء بولتهن یا د شوهر زمن سکم دی بل او اخوانهن یوړونه او بنی اخوانهن وریرونه او بنی اخواتهن خوریونه او نسائهن یا ښځه څه ښځې ویښته کسې معنی نشته دی مثلا یوه ښځه دی بلې ښځې ویښتې ولیدل ګناه نشته اما نامحرم دپاره چې دی دا ګناه کیسبیږي کسه که د دوی درې آیې مو تاسې خونو کې راشي ډېر ستر انقلاب یې مو خونو کې راشي ډېر غټ اثر شي نن
میډیا دور دی. زه یو بل سوالات درته کوم د احتیاط دپاره درته یم. اکثر خونې پاکې پکې ساتي، خو کله څه ودونه شي ځنه ښځې واده کې ریکارډونه کوي. تا موبایل نه که دا خو وایرل شولو ټوله فساده جوړ کړل، غوټه ګناه ته وکړله. اوس ښځې ویښته کوک چې مانه خو نشته که خو ته څه د موبایل د تاو راتاو کړلو، دغه موبایل کې څومره ریکارډ وکړو، خونې ته یې راوړې میړه ته یې چې اپلکای بدله وکړه، ای موتره لور وه ترور لور وه ماما لور وه هغه واده والا ریکارډونه دا ویلې ورته ښایي تو دا جایز دی، تو دا مانه نشته، خو ته دا شیخ خپل شوهر ته مه ښیه، خپل وړونو ته مه ښیه. هم د هغه ګناهګار که هم خطرناک شی دغه دی که دا شاید ورسره شیر شولو وایرل شولو مذهب توهین دا وکړلو هغه ګناه کې دا ځان شی کو څه ضرورت دی د ریکارډ. دې شي کې ډېر احتیاط پکار دی. مو تاسې وکړو بیا دعا کو عظیمه شپه دی، خدای مو د خونو د مو تاسې ټولو شرم و حیا محفوظ وساتلی کړي. روایات حدیث دی چې زه علي علیه السلام سره محلې کې یو ځای اوسېدلم، چېرته چې علي علیه السلام کور و هلته مو اوسېدلو. خو دا ټول عمر کې چې مو څومره وخت تېر کړی دی مدینې چولې کې علي علیه السلام سره، دا ټول عمر کې ما د ورمنې زینب سلام الله علیها غږ نه دی اورېدلی، یعنی شی ته ایدي آواز مو نه اورېدلو، څه تیز آواز یې کړی وي همو اورېدلی وي، یعنی دومره حیا ورباندې شوه زوروره وه. ورمنه زهرا بی بی سلام الله علیها کله چې مسجد ته تلله د باغ فدک په باره کې، نو د خطبه فدک سر کې یوه جمله راغلې دی چې بی بی زهرا سلام الله علیها چې کله کور نه وتله دوه شیونه چولی وو، یو یې مکنا چولی وه چې ما درته اوس قرآن آیه ویله څه دی ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، چې مکنا واچوئ چې هغه کې چې پټ وي سینې پټ وي. بی بی دینا علاوه یو چادر چولی و سر باندې، دغه چادر دوره اوږد و چې بی بی خپو کې خښېدل، بی بی خپو کې خښېدل، دوره اوږد چادر و. اما اندې شان سره اندغه زهرا بی بی غویږي کې کستره کړې د ورمنه زینب سلام الله علیها چې هغه چادر سره روغتې وه. اما براخې داسې عجیبه براخه وه د دغې بی بی چې براخې کې یا د کوفې بازارو ته ورسېدلو یا د شام بازارونه. ځکه زه ډېر یایم چې د بی بی شجاعت ته شاړو، د بی بی مېړنتو ته شاړو، لکه څنګه کربلا کې عباس مېړنی و، لکه څنګه کربلا کې علي اکبر مېړنی و، حسین مېړنی و، د کوفې او د شام بازارو کې ورمنه زینب مېړنی وه. څومره ښکلې جمله د ما ته خو ډېر خوند راکوي دا جمله چې سورہ بار بار وای یا د مرسائی والا جملہ دے پردہ دنیا کو سکانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکانے والی آئی بازاروں میں زینب، ورمن زینب بازارو کیا چادر و خیر و ټکرای و خیر. او دوستانو دغې بیبي چونه د مړې مطالبه نه دی کړې څه زه وکړم. دغې بیبي نه وویله چې ما ته لږې اوبه راکړې زه تږې یم او سفر والی دی تږي ضرور دی. دغې بیبي نه وویله چې د ما بدن زخمونه، خو دغې بیبي که ویلي دي دوې مطالبې کړي چې کله شام بازار ته قافله راغلله یوه مطالبه یې دا وکړله چې سجاده زویه داسې ورته وایه چې د ایمو کجاوونه د حسین او د عباس ملغلرې لکې وریا وریا کې ویلې چې دا د خنم ملغلرو پسې راجامه شي د مو طرف ته د بیا سترګې غړوي، د عباس او د حسین او د اکبر ملغلره کمونه لکه وریا شي ډېره ښه دی. چې یو کاش د شام بازارو کې دی چې کله دا قافله یې ولیدله سهل بن ساعدي د نبیږي چې اهل بیت خلخانه یې وپېژنه ډېر وشړېدلو، خو سجاد مولا د ورته کا چې یو سوال درته کوم که څه پیسې در سره جیب کې وي دغو ظالمانو ته وایه ظالمان ډېر دي نشته دی، خو دوه کاره وکړه. یو کار دا وکړه چې دوی ته پیسې ویر کړه چې مکه پیسو له لچ کې راشي د اکبر او د حسین او د عباس ملغلرې د نامحرم او د زینب بیبي کجاوې نه لکې وریا وریا بوسي چې مکه د خنه هغه ملغلره باندې نظیر وي ما ترور طرف د سترګې نه غړوي.
او دوستانو بل څه مطالبه وه ورته د کو که لږې کپړې در سره وي چادر در سره وي ټیکري در سره وي هغه هم ورته راوړه. دوستانو سهل بن ساعدي لاړلو 400 درهم یې سلیمانو ته ور کړل څه د هغه کچاوونه ملغلرې لږې وریا بوسوی. سهل بن ساعدي څه وکړل څو چادرې بیبیانو ته راوړله. او دوستانو ورمنه زینب ته کې سرور وي وکې به سرور وي خو دوره به اوبو ته زینب بیبي خوشحاله نه وي لکه سوره به چادر ته خوشحاله وي دوره به سکنه او رقیه بیبي اوبو ته خوشحاله نه وي لکه چادر ته خوشحاله دی. ځکه یې پرده دنیا کو سکانے والی آئی بازاروں میں سینب. او دوستانو صرف دو منظر خو نه دی هغه د شام خرابه خدای اډانګه وی هغه شپه څه بیبیانو نه د شپایا راغلله څنګه ځای دی امام دی ای څه شام بازارو کې څو ځایه مو آزار شولو هغوی نه یو د شام خرابه دی څه پاسه چات ورباندې نشته وریسیو کی گرمی زیاده ده شپیو کی سړه زیاده. خدایا بیبیانو باندې دوره سخت او ریس هغه د کربلا مزالی کړی د کوفی بازار او د شام په سرو مزالی وکړلو. کاش دوی د هغه شام خرابې کې لږه دامه میلاو شوي لږه آرام میلاو شوی وی. خو دوستانو یوه شپه دی نیمه شپه دی د حسین نزدانه لور رقیه بنت الحسین هغه شپې خوب نه بیداره شوله. چې کله خوب نه بیداره شوله وړه ضرور دی خو بابای خوب کې لیدلی دی ورته د کا ترورې ما بابا څه شولو د ما بابا حسین څه شولو د ما حسین چېرته دی. ایسه دغه وخت کې د خرابی کې وجاده شوله ورسه صرف بیبي د نه شوړي ورمنه زینب په شړا کړله ورمنه سګینا په شړا شوله او مهربا په شړا شوله. شام خرابی کې د شړا اوازونه وجاد شولو. یزید ملعون غاګ وکړلو څه چل دی چې نیمه شپه خرابی کې شړا دی ورته د کا څه د حسین نزدانه لور د ژاړي بابا بابا سورې د کوي ایسه خو څه فرق کوي تاش کې د بابا ملغلره او د یوسف. دوستانو تاش کې چې کله بابا ملغلره راوړله دستمال ور باندې چولې دی چې کله شام خرابې ته دغه ملغلره یې نږدې کړله ایسه تاش باندې نصیر پرې وتلو هغه دا سوچ وکړلو چې کېدای شي یزید ملعون تاش کې موته مړې راوړي وي غاګ یې وکړلو ودرورې مو مړې نه دی غوښتي مو بابا حسین غوښتی دی مو ته بابا حسین راولو هېڅ وبیبي لږې سترګې غور روا چې کله یې تاش نه دستمال آش کړلو د بابا رنګینه ملغلره یې ولیدله یا خود بابا رنگین ملغلره وا څه بیبي غاګونه وکړلو څه دی من شلشي ایتمنی علی صغر سنی بابا زوړ کولی کی شایتی مکړلا بابا زوړ کولی کی شایتی مکړلا بل مرسای شو ویلا ورته دکا بابا دې ته ملغلره رګونه شامل کړل بابا مو ته دا وایا دې ته سپینا ګیرا څلورمه جمله یې دا وکړله بابا مو ته دا وایه چې د وړو یتیمانو نن نه بعد څوک شته دي تو نه بعد زه شاته غږونه وکړم څلورمه پنځمه جمله یې دا وکړه د قیامت جمله یې وکړله څه ده ورته که بابا لیتني توسطت تراب بابا کاش خاورونه مو بلغ جوړ کړی وی سر مونې یخې وی خو بابا داسې رنګین مو ما ولیدلی یا خدا خبره وه ایسه بیبي څه وکړله سارې ملغلرې باندې کېښللو بیبي بیماره شوله څو ورځې دغې شام خرابې کې ورباندې تېرې شولې یو وخت داسې راغللو مشرې بیبي وړې بیبي دې لاس کېښللو و بیبي و خوږې بیبي غاګ وکړه غاګ یې نه وکړلو وشه شام خرابې کې غاګ وشولو انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون فریاد وکړه مظلوم حسین
امامانو. څلورم امام وړه بیبي کله شهیده شوه، څلورم امام وړه بیبي کوت کې راخستې رڅې آی بیمار ورور لاسو کې خستې سکینه ده، بیمار ورور لاسو کې خستې سکینه ده، تورو خاورو ته یې روانه جنازه ده. آی څو بیبیانې جنازې سي دي روانې، زینب غا کوي څه وروره لور د مړه ده. آی په سینې نه ځنځیر واوړي راواوړي، دیوالو سره زخمي شوي ملیا ده. آی ښکلی سر د امام لاسو کې زنګېږي، اوسه پورې لمنه خدای ګسرا ده. خڅکونه یې شلیدلي دي خالقه، خڅکونه یې شلیدلي دي خالقه، وړې غاړې کې سره خلکه پرته ده. یا د بیمار امام د سرې اوښې بهیږي وایي، ورور په اوښو یې سینه ټوله لمده ده. کابر خاورو نه امام ودرېدلو، سکینه خور ته یې ډېره اندېښنه ده. یوه متمیانو هر چا په غېږو کې وډوډونه وي، یا زه لکه ورو ورو څه ورنږدې شمه، مخونه پټ کي زر زر تېرېږي. یوه متمیانو تاسې په شام کې وړې درې وکسوي، ورکې به ښکلي بیا سکینه وکسوي. آی بیا ورته وایي د اصغر خوري، دوستانو ډېر ډېر سلام ویلی دی. یوه متمیانو زه ډېرو زخمو کړي ملنګه یم، خرابې تورو خاورو نه تنګه یم. نوره زه شام کې اوسېدی نشم، ما خود خپله خونه یادېږي. یا علي حیدر ډېرو اوبو کې، سکینه تږې مړه شوه جیلو کې، نه یې چا خلاص کو وړ لاسونه، نه یې ګنډلي چا خط سکونه دي. آی نه یې چا خلاص کو وړ لاسونه، نه یې ګنډلي چا خط سکونه. آی زخمی سینې خود زړنده کم، په وړه تاند ګورم زخمونه. یوه متمیانو څه کوي دې مړ کېږي، ځنځیرې لاسو خپو نه خلاصېږي. سکینه چانې خو اوسه پورې سینې نه یخي بس ستا لاسونه دي. یوه متمیانو ظالم څه کله، ومتمیانو ظالم څه کله، اصغر زنګویه خیمونه وړله، سکینه سارنې لاسونه کېښله، ظالمه مه وړه ما په تلا کې. یوه حسنینه وړې ورمنې، ور یې ختلو له خط لمنې، یو غېږونه یې لاسونه کېښله، ګرېوان یې وینو سدل ولی یا حسین.
ألا لا نصل على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم باسمك العظيم الأعظم وبحسينك يا الله يا الله يا الله. پروردگار ادا کل دستمون اخبار دار کی قبول و مقبول و اگر سوالی کی خدای د مجلس او د جامع جمله مرحومین ته هدیه بخشش وگر سوالی کی خدای جامع خپل رحمتونه برکتونه نازل وگر سوالی کی مشکلات جامع آسان وگر سوالی کی حاجتمند و حاجتونه برآورده وگر سوالی کی بیماران و باندې صحت جامع وگر سوالی کی مسافران د محفوظ وساتل کی خدای هغه مسافران سره روزگار دی او کمپونو کې دی ټرای کې دی خدای کامیاب و کمران وگر سوالی کی پروردگار روزگارو کی ترقی و نصیب کی صاحبان نصرات نصرات قبول و مقبول وگر سوالی کی اری مور د پاره دعا وخت دی شیرین دعا ده فرمان دعا ده نظر ده مصور طرف نه د زوج ممتاز د پاره سمیت د پاره فاتحه غوښتي شوی ده مجتبی د پاره اقتدار د پاره دعا ده یور د پاره دعا ده دلور د پاره دعا ده اولاد د پاره دعا غوښتي ده مولا اصغر دعا ده مسافرانو د پاره اجي نور علم جان دعا ده بشو د پاره مسافرانو د پاره سید اکبر مولانا مرحوم لور طرفنا پلار پس فاتحه ده کربلئی مخیب طرفنا اولاد د پاره دعا ده دار د پاره فاتحه غوښتي ده نوروز د حسین عباس پلار د پاره تر خز د پاره فاتحه ده میر حسن جان ناظر د دعای غوښتي ده زوی د پاره زاید کور ولا دعا ده شوهر د پاره زوی د پاره احمد اجي دعا ده پروردگار دغه دعا نه مستجاب وگر سوال کی نصرات و قبول و مقبول وگر سوال کی دعا نه مستجاب وگر سوال کی دعا نه دی خدای مسافران محفوظ وساتل کی پروردگار ډاکو منګلو سخپلو کورو کې نصیبونه وکي بیمارانو د پاره دعا نه خدای شفا لباس باندې واغستول کی پروردگار مرحومینو د پاره دعا نه دی اهل بیت سے محشور وگر سوال کی الفاتحه بیا د صاحبان نظرات چانه می مقصد حقدار و والدین شور باندې حق بیا وي په حق الفاتحه. پروردگار اولاد آن غختی دی کال دا خوشبارز اولاد سنگوی و سنگواله کی خدای دا عظیم میوه و نصیب کی پروردگار محروم ما وگر سواله کی بیاد جامع حقدار صاحبان نصرات حقدار خیاند و میان و نصرات شولی متمخانی تا خدای اقبال دار کیونه قبول و مقبول وگر سواله کی الفاتحه. ادنان دے دلور دے پروگرام دے کہ خدا اقبال دار کیوں نہ قبول مقبول وگر سوالے کی مولا حسین اقبال ابراہیم و نصیب کی پروردگار مشکلات آسان وگر سوالے کی مسافران دے دعانی غوڑی خدا مسافران سفر بے خطر وگر سوالے کی پروردگار مشکلات آسان وگر سوالے کی خدا روزگاروں کی ترقی و نصیب کی خدا کیمپونوں کی دی اور ٹرائی کی دی اور پاسپورٹ مشکلات دی پاک دے حسین علیہ السلام دے مشکلات آسان وگر سوالے کی بیا دعا کو خدایا کرونا وائرس کو بیماری دے جملہ جامع علاقہ شگرہ قرمہ خدای بیا مخصوصا نمو مسافران محفوظ وسط کی خدای دا بیماری ونا رافع دافع وگر سوال کی کو مومنین و مومنات صدی دغی بیماری سر رو برو دی خدای دا بیماری ونا رافع دافع وگر سوال کی ہارا بابا خیر و دعا کی بیا دعا کو جامع حجتون برور دا وگر سوال کی کلی ولس باندیا رحمتون برکتون نازل کی کمیٹے والا رکین دی خدای دین دگنی راچوگنی ترقی و نصیب کی خدای اربعین حسینی روان دے کو پروگرامونه دیکھنو طرف نہ دی داعش القاعدہ اسم امریکہ اسرائیل طرف نہ ہندوستان طرف نہ خدایا کدغو منصبی بعد منصبی دی خدای و کی ناکام وگر سوال کی اربعین حسینی خدای سالم و کامیاب و کامران وگر سوال کی بیا دو کو خدای کال داشبے رسی متا حسین کی نصیب کی دنیا و آخرات کے وہ مولا حسین جدا ما وگر سوال کی دنیا کی زیارت آخرات کی شفاعت متنصیب کی قوم شہداء و مباد احسانات کربلا شہداء سے مشہور وگر سوال کی ای جامع حقداران خیاند و بیاند و حقدار صاحبان نصرات حقداران قوم شہداء و علماء بزرگان مجتہدین مراجع وعیسین مکررین مستازان کریان قرآن حافظان قرآن مشران کشران سمون احسانات و نندخور و بندیوان دی پیشت مزان شہید آقا قائد شہید امام خمینی قاسم سلیمانی غوی ملگور پاک میرات و خلق و پاک سے فتحی چک نشتا جماعت مدوم خالیت وقفیات کردی خور و بندیوان غوی پاک دکلی ولس جملہ حقدار و پاک فاتحہ.
رحمان الرحمن ای مسافران و حقدار رحمان الرحمن ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق زهراء وابيها وبعل وبنيها وسر المستودع فيها برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين. بر محمد و آل محمد.